الله صلی الله علیه وسلم د محرم د میاشتې د 10 تاریخ چې هغه بل سبا اتوار په ورځ باندې تقریبا دی په دغه ورځ باندې په مسلمانانو باندې روزه فرض ده تر کومه پورې چې د رمضان مبارک روزه نه فرض نو 10 تاریخ د محرم باندې مسلمانانو روزه نیول او د فرضي روزه و بیا کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته هجرت وکړو په مدینه منوره کې يهوديان ډېر زیات اوسېدل والته په مدینه منوره کې د هجرت نه بعد چې کله د روزه فرضیات حکم هم وشولو روزه هم فرض شوی و نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عاشورې د روزه چې کوم فرضیات هغه منسوخ شو نو صحابه کرامو ته ویلو چې روزه فرض نه راوس بس مستحب او سنت عمل دی که څوک نه سي که څوک نه نسي کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته هجرت وکړو نو د مدینه منوره کې د عاشورې په ورځ باندې يهوديان هم روزه نیولا رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهوديانو نه پښتنه وکړه چې تاسو د عاشورې په ورځ باندې روزه سره نسو نو هغه يهوديانو جواب ورکړو چې دا یو ډیره مبارکه ورځ ده او په دغه ورځ باندې زمون پیغمبر او زمون قوم ته موسی علیه السلام ته او زمون قوم بنی اسرائیل ته الله تبارک وتعالى د فرعون نه نجات ورکړو داغه په خوشحالي کې مونږ په دغه ورځ باندې روزه نسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دا خو بیا مونږ ډیر زیات حقدار یو ځکه چې موسی علیه السلام خو مونږ ورور دی پیغمبر ورور مې تیر شو دی نو مونږ ډیر زیات حقدار یو چې مونږ هم په دغه ورځ باندې روزه ونسو نبی علیه السلام صحابه ته اعلان وکړو چې مونږ په دغه ورځ باندې روزه نسو او دغه مستحب وګڼل او بیا په حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کم کاس د عاشورې د ورځې روزه ونسی د اتوار په ورځ باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ما الله پاک نه دا امید دی چې دغه وی روزه په بدله کې الله تبارک وتعالى دغه انسان ته ورستونی یو کال ګناهونه معاف فرمای یو کال کې څومره ګناهونه کړی وي دغه ټول ګناهونه ته الله تبارک وتعالى په دغه ور روزه باندې چې ور روزه ته ونسی الله پاک به ته باندې معاف اوس ټیک ته چې ګرمي ده سخته ګرمي ده خو لږ سوچ وکړو چې د مونږ ګناهونه څومره ډېر کړي دي دغه ګناهونه د معاف کېدو لپاره که یوه ورځ تکلیف تېر کړو یوه ورځ سخته تېره کړو نو دا څه غټه خبره نه ده وړه خبره خو بیا یوه خبره سره بله یاده وساته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل آخري عمر کې صحابه کرامو ته دا وفرمایل وایي صحابه کرامو که زه روان کال لا ژوندی و نو زه د عاشورې د ورځې سیوا روزه اضافي نسم یا نه هم لسم نسم او یا لسم او یو لسم نسم زګه چې دغه لسم په ورځ باندې دغه عاشورې په ورځ باندې يهوديان هم روزه نسي مونږ هم نسو ګوره په عبادتو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د يهوديانو سره مشابهت نه منو فرمایله چې مونږ دوی روزه نسو وجد چې په دا ورځ يهوديان روزه نسي نو مونږ هم په دا ورځ نسو نو دا غیر سره د مشابهت ختمېدو لپاره مونږ یا نه هم لسم نسو یا لسم یو لسم نسو یو مسله سره یاد کا چې یو سړی د عاشورې په ورځ باندې روزه ونیوله او نیت یې دا و چې زه په سباله هم روزه نسم خو بیا د عذر په بنا باندې هغه روزه ونه نیوله یو لسمه روزه وسره ونه نیوله نو چې کوم اجر او ثواب د لسمه ولا بیان شوی په حدیث مبارکاو کې دغه هغه اجر او ثواب پورا ملاويږي ځکه چې دغه نیت کړه او چې زه وسه یو لسمه نسم خو هغه د عذر په بنا باندې نه پاتې شول نو څه خبره نشته هغه اجر او ثواب د خپل ملاو شو نو لہذا کوشش وکړو چې نه هم لسم خیالي و اتوار یا اتوار او د پیر پورز باندې دغه دوی روزي وینسو چې کوم اجر او ثواب په باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام خیله هغه اجر او ثواب هم راته ملاوي شي کوم ګناهونه معاف کېدل ذکر نبی علیه الصلاۃ والسلام کړی هغه ګناهونه معاف کېدو ذریعہ هم جوړ شي یو بل حدیث مبارک نبی علیه الصلاۃ والسلام اگر چې سند په اعتبار سره د حدیث ضعیف دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم کس د عاشورې په ورځ باندې خپل اهل او عیال باندې خپل کور خلکو باندې خپل مور او پلار خپل خزه بچو خپل ورونو خويندو باندې د خپل واس مطابق وسعت وکړو خیرات به باندې وکړو صدقه وکړه کور کې د معمول نه علاوه لږ خشه پوخ کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دغه ورځ باندې کم کا صدقه وکي الله تبارک وتعالى و ادخ پر رزق کې برکات واچوي نو بس کوشش وکي سره ازمم من خپل کور لک شراوړو نو په دا ورځ باندې خشه پوخ خپل کلی کې غریبانو لام پکې څه ولاګه
چې څومره ښه خیرات وکړې څومره ښه صدقه وکړې الله تبارک وتعالی په باندې تا ته اجر درکوي.